په هر اعتبار سره یکتا دی الله په اعتبار د ذات سره هم یکتا دی او یو دی الله په اعتبار د صفاتو سره هم یو دی یکتا دی نو فرمایي قل هو الله احد تو ورته وې اے پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه الله چې د مشرکین ته نه تپوس کوي الله احد هغه الله یکتا دی داسې یکتا دی چې مثال هم شکل وغیرہ سم نه لري په ذات او صفاتو کې یکتا دی یو ذات دی الله الصمد الله صمد ذات دی صمد چاته صمد هغه ذات ته وایي چې ټول خلق هغه ته محتاج او هغه چاته محتاج نه امام قرطبي رحمت الله علیه د ډېر معناګانې بیان کړي د صمد او هغه وایي د ټولو نه بهترینه معنی دا ده چې الله هغه عظیم ذات دی الصمد چې ټول خلق او ټول مخلوق په هر څه کې هغه ته محتاج دي او هغه په یو شي کې چاته محتاج نه دی لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد الله د چا پلار نه دی څوک پیدا نه دی ولم يولد الله د چا زوی نه دی نه د الله نه څوک پیدا دی نه الله د چا نه پیدا دی په دې آیت کې الله جل شانه په يهوديانو او عیسایانو باندې رد وکړ ځکه چې د يهوديانو د عیسایانو دا عقیده ده د عیسایانو دا عقیده ده چې العیاذ بالله عیسی علیه السلام د الله زوی دی د یهودیانو دا عقیده ده چې العیاذ بالله عزیر علیه السلام د الله زوی دی نو دغه دواړه ډلې ښکاره په شرک کې مبتلا دي الله جل شانه فرمایي لم یلد ولم یولد الله نه د چا پلار دی نه د چا زوی دی نه د چا پلار دی او نه د چا زوی دی دغه شان د مکی په مشرکین باندې د آیت کې رد راغی ځکه چې د مکی مشرکین وا فرشتو ته د الله جل شانه لوریان ویل العیاذ بالله نو الله فرمایل چې نه الله نه د چا پلار دی او نه د چا زوی دی د نسب نه الله جل شانه پاک دی د ولد نه الله پاک دی د والد نه الله پاک دی ولم يكن له كفوا احد ولم يكن له او سوكهم برابر نشته له دي الله لرا احد یو قسم الله سره سوکم برابر نشته نه الله سره په ذات کې څوک برابر شتا نه الله سره په صفاتو کې څوک برابر شتا نه الله سره په قوت کې څوک برابر شتا الله په هر څه کې یکتا دی او ځان لري په ټولو صفاتونو کې علماء فرمای الله احد کې الله مسله ټول حل کړي دا چې الله په ذات کې یکتا دی الله په صفاتو کې یکتا دی ګور په دنیا کې مختلفه فرقې دي څوک داسې دي چې هغه دهریان دي بالکل د الله د وجود نه انکار کوي لکه دهریان شو مثلا فاغي باندې الله جل شانه د دې صورت په اولنی آیت کې رد وکړ بیا الله فرمایل الله احد الله یو دی یکتا ذات دی باندې خلق داسې دي چې هغه الله وجود مني خو الله سره په ذات کې خلق شریکان جوړي لکه مشرکین شو مکی مشرکینو الله منه خو الله سره په ذات کې نو شریکان منل بوتان باندې عبادت لپاره خاص کړي وغیله عبادت کا نو الله جل شانو دا اولنی آیت کې پاغي باندې مراد وکړ چې الله په اعتبار د ذات سره واحد دی یو دی یکتا دی او بعضی ډلې داسې دي چې هغه الله خو مني الله په ذات کې یو مني خو الله سره په صفاتو کې نور خلق شاملای الله سره په صفاتو کې نور خلق شریک جوړي په دې الله احد کې الله جل شانو په هغه مشرکین باندې مراد وکړي چې ګوره الله په صفاتو کې ځان لري واحد دی یکتا دی نو الله په اعتبار د ذات سره یو دی یکتا دی الله په اعتبار د صفاتو سره هم یو دی او یکتا دی الحمدلله ډیر زیات شکر دی د الله جل شانه چې موږ تاسو ته الله پاک عقیده د توحید نصیب کړی دا الله ایمان را کړی دی او الله اسلام را کړی دی ورنه اوسم د دنیا قومونه چې تاسو وګورئ په اعتبار د دنیا سره ډیر خيار دي زموږ تاسو نه په اعتبار د دنیوي ترقۍ سره ډیر مخکې دي
او چې هغه ته وګورئ څوک د غواګانو عبادت کوي څوک د کاڼو عبادت کوي څوک د نور عبادت کوي څوک د سپوږمۍ عبادت کوي هغه وحده لا شریک ذاتي پرېږدي چې هغه د ټولو څیزونو خالق او مالک دی ای پرېږدي نو دا د الله احسان دی په موږ او تاسو باندې او د مکی مشرکین مبارک راځي چې د هغه دور مشرکین داسې چې ځان له دولونه بوت جوړ کو دولونه په سفر روانو چې کوم ځای کې بلار به د عبادت هم کو چې کوم ځای کې به اوږه شو بسلام او به خوړ او هغه خپل معبود به خوړ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله مدینه منوره لراغه مدینه منوره کې شرک پیغمبر علیہ السلام چراغه دغل تخلق مسلمانان شو چې کوم بوډاګانو هغه د پلار نیکه په دین باندې هغه شان قائمو عمر ابن الجموح رضی الله عنه دا هغه بوډاګانو کې چې د پلار نیکه په دین باندې قائمو خدا رسول مؤمن مسلمان شو د بچو مؤمنانو ډیر کلک مؤمنانو او د ځان د پاره یو بوت جوړ کړو عمر ابن الجموح ځان له یو بوت جوړ کړو خاص کړو داغي عبادت به کا وغل ډیر خپل مزیدار زی جوړ کړي او روزانه په خوشبو لګوله سارو ماخام به داغه عبادت کا نو د بچی خو مؤمنان موحدین مسلمانانو هغه دوړ یو ځل مشوره وکړه چې کله د عبادت نه فارغ شو د شپې و دشي نو دا بوت به چرته لري ډیران ته وګرځو اوس هغه د خپل پلار ته دا خبره خی چې ګوره دا بوتان دا اسم نشي کولای تاسو اسد د په عبادت کې لګي نو دا دواړه بچی لاړ د بوتي راوغسته د شپې او یو ډیران کې لړک سار چې را پاسې او خپل بوت خاني تراغه چې وی قتل خدای او بوتي نو ډیر ځات حیران شو وې زما خدای چا تختولې ده چا وړې ده او کچا او قدمه پیدا کړو د دې غلمه ته معلوم شو چې چا د سره دا معاملې کړې او دې ځنه لری کړې ده نو زه به قتل کم د خپل په تلاش کې راوځي چې ګوري په یو ډیران باندې ګندګي کې پروت ده ډیر ځات غوسه شو او قسم یو کو کده دې قسمه معلوم شو نو زه به خامخا قتل کوم پاک ساکی وینځو به په خوشبو لګولا خپل ځای کې خدا به د عبادت شروع کوم په دې مشبوبانه بیا د بچی او دغه بوتي تر واغست او به ډیران کې لړک دې چې بیا سار راغې بوتي د بځای کې نو بیا شروع شو او د خپل بوت په تلاش کې وته بیا چې ګوري بیا په ډیران کې پروت دی بیا راواغست وینځه او ما ته پته نه لګي چې تاسو سره دا معامله چا کړې ده ته خپه نشي که ما ته پته ولګي دا نو خامخا په دا سړی زه قتل کوم داسې نه پرېږدم چې د ما خدای سره دا معامله کړې ده چې په ګندګۍ کې وګرځول راویړو پاک ساکی وینځه خوشبو په ولګول او بیا کې خدا عبادت ولو کو بیا لاړ دیر ځلې داسې کار وکړ چې تورې راواغستا او دې خپل بوت سره کې خدا او ورته ویل کتا کې لږ غوندې خیر خپل حفاظت په خپلو کې سبحان الله سړی دماغ یې کار وکړ وی کتا کې لږ غوندې خیر وي نو خپل حفاظت په خپلو کې تورې ور سره کې خدا بوتان څه کولی الله فرمای دا دومره کمزور مخلوق ته دا بوتان او د دې عبادت کوون کې جدي دا دواړه چې راجمه کی او مچ د دې یو شی او تختی نو دې کې دومره قوت نشته چې مچ ناغه شي واخلي واپس مچ څومره کمزور مخلوق دې دا مچ نه اتخته ولې شوی سیز واپس نشي غسته نو د داسې کمزوري سیز عبادت وکړي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل مکه مکرمه کې مشرکان ته اے خلکو تاسو د داسې سيزونو عادت کوئ چې هغه تاسو په خپل لاسونو جوړ کړی دي تاسو په خپل دغه خالق تاسو جوړ کړی دي او تاسو عبادت کوئ عبادت خدا هغه خالق په کار دی چې ته جوړ کړی او ته پیدا کړی سبحان نو د دماغ دلته کار کوي چې تا کې لږ خیری نو د عبادت په خپلو کې چې دې ته د شپې لاړه داغه بچی بیا رااله او دا ځنې دا بوت راواغست یو مردار سپي سره یو ځای په پړې باندې وتړو او یو کنده کې راز وړل مردار سپي سره په پړې باندې وتړو کنده کې راز وړل کده چې سار راغ به وګتل بوتي نشتري تر مغه شان چې دې مغه شان ولاړ دې بیا خپل بوت په تلاش کې وته
ګرځي ګرځي د خپل بت تلاش کوي چې وی قتل په یو کته کې په یو کنده کې دا بت را ځوړند او د مردار تو سپي سره تړلې شوی دی چې وی قتل دماغ یې کار وکړ وی قسم په الله دی کچری تا کې ذره برابر خیر مو نو ته بداسي ګندګي سره تړلې په کنده کې را ځوړند کتا کې لغون خیر مو نو ګندګي سره با تړلې په کنده کې را ځوړند نو تا کې اس خیر نشته راغره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دربار ته او سړی مسلمان شو د توحید په عقیده باندې شو د وحده لا شریک له الله جل شانه عبادت شروع کړو نو دا دومره کمزور ده عقیدی لحاظ سره دومره کمزوري خلکو دومره پریوتی خلکو عارف او چې کله قران پاک نازل شو قران دی خلکو سینې سره ولګاو نو بیا دغه خلق الله جل شانه د تمام دنیا د انسانیت لپاره رهبران او راهنمایان جوړ کړل اوس چې الله پاک موږ د ایمان مطالبه کوي نو امنو کما امن الناس دا ایمان راوړل لکه څنګه صحابه کرام راوړل هغه نه بیا صحابه کرام جوړ شو د چا بار کې چې الله فرمایي رضی الله عنهم ورضوان الله د دې ناراضي دی او د الله ناراضي دی نو دغه توحید د مؤمنانو مسلمانانو اولنې سبق دی ګور زموږ استاد په ژوند کې د ټولو نه اهم او عظیم نعمت هغه ایمان دی او په ایمان کې د ټولو نه اهم جز هغه توحید دی ایمانیات ډیر دي خو د ټولو نه اولنې شی د ټولو نه عظیم جز د ایمان هغه توحید دی دا د ټولو نه لوی نعمت دی چې الله موږ تاسو لرا کړی او دغه سي چې چا سره یو عظیم نعمت لوی نعمت او لوی دولت پر سره نو دغه دشمنان هم ډیری کوي دغه دشمنان ډیری نو زموږ استاد د ایمان دشمنان هم ډیر دي شیطان زموږ استاد د ایمان دشمن دی او په انسانانو کې بعض شیطانی صفات والا انسانانو د ایمان دشمنان نو دین رسو ګره الله جل شانو تر سنور سورتونه بیانوي هغه کې